او زه ته یو اهم مسله کومه د معاشرې. عزتمندو الکان جینکۍ ډېر ګډوډ شوي دي د مینې د محبت په نوم باندې او د یارانو دوستانو په نومونو باندې ډېر وخت د الکانو د جینکیانو ضایع کېږي او ډېر زیات کورونه دې سره تباه وبا شو. وخت ضایع کېدل دومره خبره نه ده، دا یو کس دی او دا خوشاټاره دی، وخت یې ضایع شي دا کم داسې قیمتي کارونه کوي. خو اصل خبره دا ده خاندانونه د دې وجې نه تباه شو، عزتونه د دې وجې نه پایمال شو او د خو خلکو غټې غټې شملې په خاورو کې ککړې شوې او د ډېر عزتناکو خلکو پوزه د عزت پرې کړې شوه او هغه خانان او هغه عزتناک خلکو ته د سترګو کتلو قابل پاتې نشو. نو عزتمندو الله رب العزت هر کار او دا ټول سیزونه الله د جینکۍ د الکان د یو بل لپاره پیدا کړي، خو یو جایز لار ده یو ناجایز لار ده. که ته واده کې سرکوزیا نو ووایه پلار ته د فلانۍ جینۍ کوم، هغه پلار لم پکار دی چې التا رشته ور ولګي چې جینۍ صحیح وي خاندان صحیح وي، یا جینۍ وي چې د الک مالو کو خاندان صحیح دی قلارې ولو کس چل دی. پلارم بعضې پلارانم زورور وي او داسې کارونه کوي، خو عزتمندو بعضې الکان دي د پلار او د مور او د خویندو عزتونه په خاورو کې میلاو کی. وایي چې زه ټروت لف کومه، ما یو ځل هلک ویلې ما دا ټروت نه دي، دا ټولې ټرت مینې دي، ټروت نه دي ټرت دي. عزت خدا دی چې سپینګیری پلار یو لور ته وایي بچیه زما د سپینو ډکو ته وګوره، د دې جینۍ نه د دې هلک نه قلار شه، ما ګوره تاله ماشوموالي کې جامې درکړي، ته به ما د لاس نه نیولې وې، ما به تاله چکرې په کوڅو کې درکولې، ته به چې بیمار وې زه به بیمار وم، بچیه ستا د سکول دپاره ستا د مدرسې دپاره ما د خانانو کنځلې اورېدلې دي او د مالکانو ردې بدې مې اورېدلې دي، خو ما ویلې زه به خپل زوی نه انجینیر جوړوم، ډاکټر جوړوم، قاري صاحب جوړوم. نن ته چې کوم دی زما هغه مینه درته نه ښکاري او د دغې مینه درته ښکاري. بوډۍ مور ته وایي بچیه تا هغه ورځ هېرې شوې چې تا به پرتوګ هم ناچو او پرتوګ کې به دې میتیازې او غول وکړل او ما به دله انځل او د شپې به دوه پیرې تا ته راپاسېدم، پرتوګ به مې درته بدلولو، کله به مې دله سر انځل، کله به مې دله لینګي او خپې انځلې او کله به مې دله دعاګانې کولې چې ته به د شپې نه وده کېدې ماله به خوب نه راتلو. بچیه دا مینه نه وه. نه نه مورې ځان له واده کې که ما له واده کې. دا عزتمندو دا خبرې اترې دي په وړو وړو خبرو باندې مور او پلار ناراضه کوي. خور ورته وایي زما وروره ما ډېرې جامې تاله استري کړي دي، ډېر خښتګونه او ډېر پرتوګونه مې دله انځلي دي په دې مشین کې او په لاسونو باندې به مې دله انځل، تا نه دا ورځې هېرې شوې. سار به ته واده له روانه وې بېله جوړه چې ماښام به بل ځای له روانه وې پروګرام له بېله جوړه، دا به ما په لاسونو باندې انځل، زما دې لاسونو ته وګوره پوستکي دي اورېدلي دي، ما به ستا جامو سره مینه کوله، موږ به خیرنې کپړې اچولې چې رورم د خانانو په شان باندې ګرځي. روره دا مینه نه وه. که ته دې جینۍ سره وتښتې خورې، که ته دې هلک سره وتښتې سبا به موږ سره څوک نکاح نه کوي، ستا څلور خویندې به همدقسې پاتې شي. خلک به وایي دې کور کې نکاح نه کوو، دا خراب خلک دي، دوی خلک تختی. نو دې وجې نه د دې هلک نه قلار شه. نو دې وجې نه عزتمندو د پلار عزت چې کوم انسان د پلار عزت ونه کړي، نن خو تا واده وکړو د پلار عزت دې ونه کړو، د خاندان عزت دې ونه کړو، سبا به چې کوم دی دقه شان ستا لور راپاسېږي بل سره به تښتي، بیا به تور دی ډېر عزت ناک یم خپو کې به ورته پرېوځي. بچیه خیر دی داسې مه کوه، هغه به نه کوي داسې، هغې ته به پته هم نه وي چې تا د پلار داسې نافرماني کړې ده. خو عزتمندو دا د دنیا ځایونه چې کوم دي الله رب العزت دلته هم سزاګانې ورکوي. بعضې سزاګانې دنیا کې دلته الله رب العزت ورکوي. جزا اور سزا فقط حشر پہ موقوف نہیں، جزا اور سزا فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. صرف آخرت نه دی دلته په دې زندګۍ کې د الله بعضې بدلې درکوي. دې وجې نه ډېر خیال ساتل پکار دي. او ټیک ده یو انسان دې خوښ شو زړه کې الله ته دعا کوه یا الله که دا زما قسمت کی او زما دپاره ښي، یا الله زما یې نصیب کی. نو چې ستا په نصیب کې نو عزتمندو الله به دله بالکل درکوي. د کافرانو الله چې کوم قسمت کې څه لیکلي کافرانو ته وررسوي، سیکانو هندوانو ته الله وررسوي،
د هغوی د خوښې څیزونه ته خو مسلمان یې د الله ته سوال وکړه خو خپل مور او پلار مه بدناموه